نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د پرون په درس کې دا خبره و چې هر حدیث څخه استدلال نکړي، بلکې ضعیف حدیث چې بعض خلک یې د ځینو کارونو د ثبوت لپاره پیښوي چې دا حدیث خو ضعیف دی، په فضایلو کې پروا نه لري. نو موږ دا خبره ثابت کړله چې یو ضعیف حدیث هغه وخت استدلال پکېدلی شي چې دا درې شرایط ولري، چې هغه درې شرطونه مخکې تیر شو. اول دا چې دا حدیث چې ضعیف دی دا به د کتاب الله سره مخالف نه، او بل دا چې د سنت متواتره او مشهور سره به مخالف نه، او دریم دا چې په داسې مسله کې چې د امت خاص او عام او د ضرورت درلودلی خو امت بیا هم په هغه عمل نه دی کړی، نو داسې به نه. او بل دا چې د امت د سلفو ترمنځ دا مسله همیشه اختلافي راغلی، لیکن هیڅ یو هم حواله نه وي ورکړې. نو په دې ارتباط باندې هغه ټول احادیث چې د حدیثو په نامه باندې په بعضو کتابو کې منقول وي او یا موضوعي وي یا ضعیف وي، نو هغه د دغه اصول مطابق سړی منلی شي. کله دغه اصول مطابق نه و بیا نو په هغه عمل نه کول کیږي. دا موږ د امام سرخسی د اصول څخه دا حواله پیش کړو، دا اول جلد 344 صفحه. نو بیا د هغه څه وروسته مدوا درې عبارت را نقل کړي و چې په یو عبارت کې امام سرخسی رحمه الله وايي چې په فی هذا النوعین په دغه دوه نوع کې من الانتقاد للحديث، د انتقاد د حدیث چې مور حدیث باید وتلو، یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خو ډیرې خبرې منسوبه شوي، نو کله چې موږ دا شرط کښې ښودی چې دغه حدیث چې خلک یې را نقل کوي په ځینو کتابو کې چې موږ دا شرطونه کښې ښودل، دا تلل موږ کښې ښودل، نو فدی کې علم کثیر، ډیر لوی علم دی، وصیانة للدین بلیغه، او حفاظت دی دین لره کامل حفاظت دی. ولی فإن اصل البدع والهوا، ځکه اصل د بدعات او د خواهشات انما ظهر من قبیل ترک عرض الاخبار الاحادي على الكتاب والسنه المشروعه. ځکه وای اصل د بدعات او د خواهشات د همدې خبرې څخه شوی دی چې دغه خبره احاد چې یو کس یو خبره را نقل کړي دا پر کتاب الله او پر مشهور احادیث باندې نور پیش کی، یعنی پر هغه نه تلی. نو چې کله موږ دا قانون کښې شو دی، نو په دې سره د دین حفاظت وسو او د ډیرو بدعتونو او خواهشاتو چې خلکو د ځان ایجاد کړي و د هغه مخه ونیول شو. لکه مخکې چې موږ وویل چې د بټو ګوتو مچول د اذان او اقامت په وخت کې چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم راشي، دا دغه یو موضوع او کمزورې خبره چې د امت د تعامل خلاف ده، او دا په شریعت کې عبادت هم د مثل څخه نه لري، نو هغه هم دغه قسمه څخه شمیرل شوی. نو اوس کچيري یو سړی فکر وکړي دا څومره بدعات او نفسانی شأن چې په دې دین کې د خلکو د خواره ایجاد شوی، اصلي سرمنشأ هم دغه ده چې هغه خبره د کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم او د امت د عملی تواتر سره نه لګیږي. یعنی عموما چې په خلکو کې بدعات او خواهشات ایجاد شوي دي، نو وجه یې دا ده چې یو خبره خلکو راخستی نه یې د الله تعالی پر کتاب، نه یې د الله تعالی د رسول پر صحیح احادیثو، او نه د امت پر عملی تواتر باندې پیشي، بلکې د هغو څخه سترګې پټې کړي، بس دلته او هلته چې هر ځای یو خبره ولیدل را اخلي او بیا یې دین ته منسوبوي، او بیا د الله تعالی کتاب او د الله تعالی د پیغمبر احادیث پر هغه چسپان کوي چې څنګه بس د الله تعالی د پیغمبر د احادیث څخه دا شی ثابت کی. نو بکار دا ده چې یو خبره سړی وویني هغه په یو داسې کتاب کې وي چې هغه شهرت نه لري د احادیثو، او یا داسې یو خبره وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا د امت د عامه انسانانو خلاف وي، نو دا خبره به سړی پر کتاب الله او د الله تعالی د پیغمبر پر صحیح احادیث باندې پیشي.
که د هغو مطابق و بیا به اخلي کني ردی به. نو ځینو کسانو د ځان ځینې خبرې ایجاد کړي وي او بیا د حدیث نوم ورکړي، نو په دې وجه باندې اخر کوشش کوي چې پر دغه خپله جوړه شوې خبره باندې قرآن او حدیث کی تعویل وکړي او قرآن او حدیث ورته تابع کړي. چنانچه په دې ارتباط باندې امام سرخسی رحمت الله علیه لیکي فإن قوما جعلوها اصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ځکه یو قوم یې ډلې جعلوها ګرځولي دي دغه ضعیف روایات او د کمزوري دلائل مع الشبهة اصلا اصل، وای دوی دغه کمزوري دلائل اصل او بنیاد بللی دي مع الشبهة في اتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، سره د دې چې د نبی عليه الصلاه والسلام پرې پر رسیدلو کې شبهه هم سته، ومع انها لا توجب علم اليقين، او سره د دې چې دغه ضعیف روایات علم یقین نه ثابتي. ثم تأولوا عليها الكتاب والسنه المشهوره، بیا دوی را ولاړي تعویل پر کوي علیها پر دغه روایات باندې الکتاب د کتاب او سنت المشهوره او د سنت مشهوره، یعنی دوی بیا دغه ورسته را ولاړيږي د دې ضعیف خبرې د ثبوت لپاره په کتاب الله او سنت رسول کې تعویل کې. وجعلوا التبع متبوعا، نو کوم شی چې کمزوري وي هغه اصل وګرځي. وجعلوا الاساس ما هو غیر متيقن، او وګرځي بنیاد او اساس هغه شی چې یقیني نه وي. فوقعوا في الاهواء والبدع، نو واقع فی اهواء فخواهشات کی والبدع فبدعات کی. دا د امام سرخسی رحمه الله خبره ده، اصول سرخسی صفحه 308. نو په دې کې هم دا خبره ثابت کړل چې ځینې خلک دا ضعیف کمزوري روایات راواخي او اصل او بنیاد یې وګرځي، عمل ور باندې شروع کی، او بیا دا ضعیف روایات سره د دې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرې په سند کې شبهه وي او سره د دې چې په دې سره یقیني علم سړی ته نه ثابتي چې دا بخامخا وی کبنوي، نو بیا د دې د پاره چې دوی خدا د ځان د پاره وسیو قانون او عمل ګرځولې دي، وینو د قران او حدیث صحیح روایت دا تعویل کوي، په هغه کې تعویلات کوي او دا خپل خبره په ثابتي، او هغه شی چې هغه تبع او یعنی فرع او هغه اصل وګرځوي، او هغه شی چې پر هغه باندې یقین نو هغه اساس او بنیاد وګرځوي، نو په دې وجه باندې په هوا او بدعات کې واقع. دا ولا فائدہ و چې ما تاسو ته بیان کړه چې کله کله خلک د خپل بدعات د ثبوت لپاره او یا د کمزور شانو د ثبوت لپاره ضعیف روایات ته رجوع کوي. دومره فائدہ دا د کوم عمل چې بذات خود مباح یا مندوب یا مستحب، یعنی یو شی په خپل ځان کې مباح دی، روا دی، مستحب دی، شکار دی، مندوب دی، مگر که بدعت کو سره ګډ شو او یا خلق سنت وبولي، نو دغه کار پر شودل ضروری دی او دغه کار کول جائز نه دی. دا یو قاعده او قانون دی، یعنی هر کله چې یو کار په خپل ځان کې خو شوی مستحب وي یا کم از کم روا وي، لیکن کله چې بدعت کو سره ګډ شي یا خلق دا کار چې سنت نه دی سنت یې وګوري، نو د دې کار کول بیا جائز نه دی بلکې پرې شودل یې لازمي دی. په احادیثو کې او فقہ کې د دې قاعده بیخي ډېر مثالونه ذکر شوي. د هغه څخه یو مثال از تاسو ته نقل کوم چې هغه زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب علماو په کتابونو کې را نقل کړي. چنانچه سجده شکر چې سړی د شکر د پاره سجده ادا کی، الله تعالی پر انسان باندې یو نعمت ولوروي، نعمت ورکی، نو بیا د هغه د پاره د سجدې ته ولاړ شي سجده وکړي. نو دا سجده شکر دا سنت عمل دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی، لیکن دا په خپل ځان کې روا او مستحب کار، لیکن د مانځه څخه ورسته فورا زموږ فقهاو دا منع بلل او مکروه یې بلل. او وجه یم دا شو دلې چې بیا به جاهل خلک دا ګمان وکړي چې ګوا کې دا د مانځه څخه ورسته کول پکار دي،
نو ولو که بنفسه پزان کې دا کار سيو لیکن پرې شودل ادل تلازمی دي ولی چې جهال خلق به بیا دا ګمان کوي. چنانچه عالمگیری په اول جلد صفحه 114 کې او شامی په دوهم جلد صفحه 40 کې او الدر المختار مخ کې د مسافر تل منزل لږ مخ کې دا بحث راوړي او لیکي سجده الشکر سجده د شکر مستحبه دا مستحبه ده شکر دی به یفتا فدی فتوا مرکول کیږي چې ست شکر سجده ادا کول دا مستحب او شکر دی او فتوا ورکړل شوی ده یعنی مفتا به لكنها تكره بعد الصلاه لیکن تر المانزه ورست دا مکروه لان الجهله يعتقدونها سنه او واجبه ځکه جهال او بعلم خلق بدایا سنت قبولي او واجبه یا به واجبه قبولي ځکه جهال خلق او بعلم کسان بعقیده ور باندې ولري چې دا یا سنت او یا واجبه نو بیا ورستوای وکل مباح يؤدي اليه فهو مکروه هر رواکار چې کله دغه حالت پیدا کی دغه حالت ته ورسیږي فهو مکروه دغه کار مکروه دی. نو اوس د دې ډیر داسې کارونه مشکو چې په خپل ځان کې خو بسې روا وي په خپل ځان کې به مستحب وي لیکن کله چې خلکو دومره لازمی ګڼلې دي چې د واجب درجه ور کړي او د عوام خلکو عقیده دا ګرځیدلې ده چې دغه کار کول د دین یو ډیر لوی حصہ ده او د فرض او د سنت درجه ور کړي ده نو د دې پرې شودل لازمی دي او کول جائز نه دي. ورست علامه شامی رحمت الله علیه یعنی صاحب د رد المحتار ابن عابدین هغه ورست لیکي او پر دې څه زیادت کی وای دلته چې په عبارت کې راغله چې دغه سجده مکروه ده دی وای دا څه مراد مکروه تحریمی ده یعنی مکروه تحریمی دا معنا چې حرام ته ورنږدې کار دی بلکې د حرام حکم لري دغه دا سجده شکر د مانځه څورسته فورانه کول ولی وای دا داسې یو کار دی چې په شریعت کې فقط مباح وو خو خلکو اوس د دین جز ګرځولې دي او دین یې بللې دي نو د دې استکول لازمي دي. رد المحتار جلد 2 صفحه 140 کې دا خبره دی نقل کړي چې دا اوس مکروه تحریمی ګرځیدل دا دومره فائدہ ده. دریمه فائدہ دا ده چې یو شی په خپل ځان کې مباح مستحب او مندوب دی یو شی په خپل ځان کې مباح دی یو شی په خپل ځان کې روا دی لیکن د هغه شی یو څوک دومره التزام کوي او دومره لازمی ګڼي چې قرار دغه شی د ډیر التزام څخه او د دوامدار کولو څخه دا شی دې ځای ته ورسیږي چې پرې شیدون کې ته خلک د ملامتۍ ګوته ونیسي او دغه شی د خلکو په ذهنو کې ضروری بلکې د دین د لوی شعائر څخه وشمیرل شي نو دغه فعل کول هم جائز نه دي بلکې پر ځای د مستحب کېدو ګناه او بدعت ګرځي. یو شی بذاته مستحب دی بذاته مباح یا مندوب دی لیکن د خلکو د التزام او د زیات تعلق سره درلودلو په وجه په خلکو کې درداس اندازې هغه شی رسیدلی وي چې د سنت او د واجب درجه پیدا کړي او نه کوم کې ته د ملامتۍ ګوت نیول کیږي نو دغه سکار بیا پر ځای د مستحب هغه ګناه او بدعت ګرځي. د مثال په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به فالمانځ کې عموما چې کله سلام به وګرځاو راسته طرف ته بګرځي او د راسته طرف څخه به پر مقتدیانو مخره اړوي او ورسته به نور اذکار پوره کول لکه نمازګر په مانځ کې یا د سحر په مانځ کې چې امام د مانځ څخه ورسته راسته طرف ته وګرځي او د مقتدیانو ته مخره واړي پیغمبر علیه السلام به اکثر وخت دا کار کاوه لیکن ځینې کسان ورسته راولاړ شول دغه راسته طرف ته مخ ګرځول داسې وبلل لکه دا چې لازمی کار نو د دې په ارتباط باندې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د خپل شاګردانو ته نصيحت کوي چې تاسو په خپل مانځ کې شیطان ته حصہ مور کوي تاسو په خپل مانځ کې شیطان ته حصہ مور کوي چې خامخا بس راسته طرف ته ګرځېدل لازمی بولی ځکه ما خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دي
چې کله کله چپه طرف ته هم راګرځېدي. چنانچه مشکات و اتیا صفحه د امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما په حواله باندې چې دا حدیث متفق حدیث دی را نقل کړي. عن ابن مسعود رضی الله عنه، دا حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی. قال لا يجعل احدكم ندی ګرځي استاسو یو کس للشیطان شیطان لره شیئا حصا من صلاته په خپل مانځ کې یرا ان حقا علیه چې دی دا عقیده لري چې دا پرده لازمی ده الله ينصرف چې دی به نه ګرځي الا عن یمینه مگر خامخا به د راسته طرفه ګرځي. کچا دا لازمی وګڼل نو دی په خپل مانځ کې شیطان ته حصا ورکړي. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یقینا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لیدلی دی کثیرا ډیر ځله ينصرف عن يساره کله به چپه طرف ته هم ګرځي. وسناد دغه صحابي و د خپل شاګردانو ته دا خبره کوي چې کتا سو راسته طرف ته ګرځېدل لازمي وګڼل او دسه ملازمي وګڼل چې آخر کڅوک چپه طرف ته وګرځېدي نو تاسو پر هغه باندې عیب وایاست، نو دا خپل پلمانځ کې شیطان ته حصا ورکول. معلومه سول ک یو چا یو مباح عمل او یو مستحب عمل دومره لازمي وګڼي چې هغه باقاعده یو شعار وګرځېدي او نه کوونکو ته یو قسم او بل قسم خبري شروع شوه او د خلکو عقیده دا و چې دا د ایمان علامه ده او بیل دې سړی مسلمان کېدلای نشي او یا بیل دې سړی مذهبي کېدلای نشي، نو دغه شی فرضای د دې چې مستحب او مباح وو بلکې ګناه کبیره او بدعت ګرځي. دغه حدیث څخه دا خبره بالکل واضح ښکاره ده او هر سړی په دې باندې پوهیږي. چنانچه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه ګمان کا سړی وکي چې دا لازمي دي فلمانځ کې شیطان ته حساب، نو تاسو وايي خپل منځو کې شیطان ته حساب مور کوي. څلورمه فائدہ دا چې کله یو شی د کفارو فجارو او د بدعتیانو خلقو شعار ګرځېدلی وي او هغه شی په خپل ځان کې واجب او یا فرض نه، نو د هغه شی پرې شودل دا لازمی دي. یعنی دا څلورمه فائدہ ده چې کچیر یو شی د کافرانو یا فاجرانو او یا د بدعتیانو خلقو سره مشابهت په سړی کې پیدا کی، یعنی دا د هغو شعار وي او کته وکي نو دا د هغو سره ستا مشابهت پیدا کی، اگر چې دا شی په خپل ځان کې مستحب یا مباح او مندوب وي نو د هغه ترک لازمی دي، پرېښودل لازمی دي. ځکه چې په ډیرو احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د کافرانو او فاجرانو سره د مشابهت څخه منع کړي چې تاسو به د هغوی سره مشابهت نه کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تقریبا په هیڅ یو کار کې هم د کافرانو سره موافقت نه وکړي بلکې په هر کار کې د هغوی سره مخالفت کا. چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د کوم قوم سره مشابهت کوي نو دا د هغه قوم څخه دی. مشکات شریف په صفحه 315 کې دا حدیث راخستی. نور کتابوم دا حدیث راخستی دی، مشهور حدیث. وسکچیر یو شی د بدعتیانو خلقو علامه وي او هغه په خپل ځان کې فرض واجب نه وي او ستا په دې کار د هغوی سره مشابهت راځي نو دا بنکه. د مثال په توګه زموږ څخه د باندې خارجي ملکو کې ځینې کسان داسې خلک ستا چې هغوی یو خاص قسم لنګوټې او یو خاص قسم ترتیب لري او پر مساجد یې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله کلمې لیکلي او یا پر خپل مساجد باندې د یا محمد کلمه لیکلي. نو د یا محمد کلمه کده سړي عقیده دا نه چې پیغمبر اسلام حاضر و ناظر دی پروا نه لري، لیکن چون کې دا د یو خاص ډلې وس شعار ګرځېدلی دی، دا وی یو علامه ګرځېدلی ده او دا کار په خپل ځان کې کده سړي د عقیده نه او پروا نه درلود اوس به ته نه کوي ځکه ستا د هغوی سره مشابهت راشي. یا د مثال په توګه زرغونه لنګوټه په خپل ځان کې تړل دونه نه ومنه، لیکن اوس چې کله د یو خاص ډلې شعار ګرځېدلی دی نو ته به نه تړې ځان مجني ګورې. داسې هر هغه عمل د مثال په توګه دا نیکټایي و دا کارونه
دا د یو کافرانو شعار ګرځېدلی مؤمن ته د دې تړل جایز نه دی چې دا تړي یا نور داسې شان چې د هغوی شعار وي هغه جایز نه دي البته ځینې کارونه چې پر تا فرض واجب وي که هغه پرې ایښي وه نو دا بیا ته به کوې ته په هغه عمل د مثال په توګه یهودان هم ژیرې پرېږدي نو اوس که یو سړی وایي چې زما خو بیا موافقت راځي د یهودانو سره نو زه به هم ژیره نه پرېږدم نو دا بیا منع ده ځکه ژیره پر تا باندې پرېښودل واجب دي او واجب نه پرېښودل کېږي یعنی کوم شی چې په خپل ځان کې یا مستحب یعنی ښه کار وي مندوب کار وي یا روا وي په خپل ځان کې فرض واجب نه وي که د بل چا سره مشابهت پکښې راتلی ترک اولادي بیا نه کوي د مثال په توګه تور کالی دي د دې اغوستل په شریعت کې نه دي منع لیکن کله چې په عاشورا کې په محرم کې دا د شیګانو علامه ګرځېدلې ده نو ته به نه اغوندې ته ځینې منع ولی چې دا جایز کار دی په خپل ځان کې لیکن شعار د هغو دی دا د هغوی د غم علامه ده ته منع یې نو عین د هغه رقم که چیرې ځینې خلک په ربیع الاول کې په 12مه باندې داسې کارونه کوي چې هغه د یو خاصې طبقې کار وي د یو خاصې ډلې شعار ګرځېدلي ته بیا نه کوي ولو که نفسې په دغه ورځ کې خیرات کول تا ته یا نور عبادات کول مستحب او مباح کار دی جائز کار دی ګناه نه لري لیکن ته به نه کوي چنانچې په همدې ارتباط باندې الجنه لاهل سنه دا یو ډیر مشهور کتاب دی د اهل سنت علامات یې پکښې را نقل کړي په صفحه 140 کې د دې مصنف رحمه الله څه سوال شوی سئل رضي الله عنه عن ذكر مقتل الحسين في يوم عاشوراء أيجوز أم لا؟ قال لا لأن ذلك من شعار الروافض. وإذا دت سوال دا وسو چې د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د ځای په ارتباط باندې د عاشورا په ورځ باندې ذکر کول یادونه کول یعنی که یو سړی د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت خبري په عاشورا کې د محرم په لسمه باندې کوي او خلقو ته په دې ارتباط بیان کی ایجوز ام لا ایا دغه کار جائز دی کلا؟ قال لا ويدور تول چې دا جائز نه دی یعنی د حسین رضی الله عنه د شهادت په ارتباط خدا خبره کول په نفس په ځان کې خو نه ده ناروا روا کار دی مباح کار دی او حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی د پیغمبر علیه السلام مسیح دی نو ښکاره خبره ده چې باید سړی یادونه وکړي لیکن په عاشورا کې یادونه دا جائز نه ده ولی لأن ذلك من شعار الروافض ځکه دا د شیګانو شعار دی دا به ته نه کوې ځان به ځینې ګوري نو دا بله فایده سول چې سړی به د دې څخه ځان ګوري پنځمه فایده دا ده چې کله د کوم فعل د سنت کېدو او بدعت کېدو تر مابین تا ته تردد پیدا سو چې دا به سنت وي او که دا به بدعت وي دا مې مخکې هم په هغه اصولو کې درته ویلې وه چې کچیرې د یو فعل د سنت کېدو او بدعت کېدو تر مابین تردد او شک پیدا سو نو په هغه وخت کې ترک د سنت تر فعل د بدعت بهتر دی ترک د سنت تر فعل د بدعت بهتر دی یعنی دا چې ته سنت پرېږدې دا ستا دپاره خیر دی تر دې چې ته په بدعت کې مبتلا یې ځکه د سنتو په پرېښودلو الله تعالی تا ته سزا نه درکوي خو د بدعت په کولو الله تعالی تا ته سزا درکوي نو دا قانون دی چنانچه بحر الرائق جلد ام صفحه 21 او رد المحتار جلد اول صفحه 642 کې لیکي اذا تردد الحكم بين سنه وبدعه کله چې حکم راوګرځي متردد سو بین سنت و بدعت فما بین کې د سنت او د بدعت کان ترک سنت راجحا نو پرېښودل د سنت دا راجح او شکار دی علی فعل بدعت پر فعل د بدعت د بدعت پر کار باندې دا شده چې ته دا سنت پرېږدې دا سنت زائد دا پرېږدې اوس د دغو فوائدو څخه او د دغه اصولو څخه چې موږ دا بیان کړل تاسو به ان شاء الله په ښه بصیرت باندې په دې موضوع باندې پوه سوي یاست چې انسان څنګه د بدعت او د سنت امتیاز کولی شي او څنګه سړی پیژندلی شي چې دا یقیني د مذهب او سنتو پابند پیر یا شیخ دی او څنګه دا د سنتو او د شریعت پابند نه دی چنانچه په دې اصولو باندې سړی ته مکمله محتوا او د خپلې زمانې ټول حالات کاملا معلومیږي هیڅ یوه ذره تردد او شبهه بیا نه ورته پیدا کېږي نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې بحث دی
سبب ان شاء الله العزیز پر څه اصول باندې غږیږو پر بعض فروعي مسائل باندې الله دې عمل کولو توفیق را نصیب